ښکاره خبره ده چې کومه فیصله چې وشوه د عمران خان د ناهلۍ کوم زموږ الیکشن کمیشن چې وګړي الیکشن کمیشن سره په جانبدار دی هغه مکمل په دې وخت کې د پی ډي ایم یو رکن کردار ادا کوي نو د هغه کومه فیصله چې وشوه د عمران خان د ناهلۍ خلاف نو د هغې باره کې د هغې سره اظهار یکجهتي لپاره او د دې فیصلې خلاف تر څو چې دا فیصله واپس شوې نه یا موږ ته مشرانو څه حکم بل نه راغلی نو انشاءالله موږ هم د احتجاج کې ناست یو. دې نه خو بل یو اپشن هم شته چې سپریم کورټ یو غټه اداره ده د دې نه علاوه باقي دا چې فیصله چې سپریم کورټ ظاهره خبره هلته به ځي هلته به خپل دغه سپریم کورټ خپله فیصله کلیره کړې ده چې الیکشن کمیشن ته د ناهل کېدو هېڅ قسم اختیار حاصل نه دی. هغه خپله فیصله د نن نه یو څو ورځې مخکې اورولې ده. دا یو عرضي هغه خو دا کوم کردار او دا کوم کار چې وکړو چې دوی په میدان باندې عمران خان سره مقابله نشي کولی، په الیکشن ورسره نشي کولی، په عوامو ورسره نشي کولی، په بل لحاظ ورسره نشي کولی. نو اوس دوی مکمل د عمران خان د الیکشن د مرحلې نه وکړي چې دا هر څه موږ ته پاتې شي او دا یو ځل بیا دا ټول غلو ډاکوان دي دا یو ځل بیا پرې خزانو باندې پرې ملک پرې واک دور باندې کینو د ملک بیړله چې مکمل غرق. څنګه چې تاسو معلومه ده چې الیکشن کمیشن یو نااهل فیصله کړې ده چونکې عوام چې دی نو دا د هغې نه یو څو ورځې مخکې مسترد کړې وه. تاسو ټولو ته معلومه ده چې د الیکشن په صورت کې عوامو په عدالت کې خپله فیصله د عمران خان صاحب په حق کې کړې ده او څوکې هغه فیصله چې کوم الیکشن کمیشن د عمران خان خلاف وکړه ده د دغه فیصلې خلاف موږ راوتي یو. موږ د الیکشن کمیشن د دې فیصلې بالکل خلاف یو، د دې موږ مذمت کوو او الحمدلله د دې نه بره یو عدالت شته دی، هغې ته زموږ سترګې دي، هغې ته زموږ مشران هم تلي انشاءالله تعالی. خو بجای د دې د هغې نه بهتره ده چې الیکشن کمیشن دې پر خپله فیصله نظرثاني وکړي او د خپله فیصله دې واپس واخلي. که چېرته هغې د خپله فیصله واپس وانخلي انشاءالله تعالی پر پوره ملک کې پر پوره پاکستان کې بیا یو پایجام هړتال به کېږي، عوام به راوځي په دې روډونو پر سړکونو به د هغه وخته پورې پراته تر څو پورې چې الیکشن کمیشن د خپله فیصله واپس نه اخیستي. دې نه علاوه د موږ مشران چې کوم دی هغه سپریم کورټ ته تللي انشاءالله تعالی سبا پورې به د مسلې حل الله تعالی راوباسي، ځکه چې دا د یو امین او د یو صادق ګریوان ته لاس اچولی شوی دی، د یو دیانتدار او د یو امانتدار ګریوان ته لاس اچولی شوی دی. په دغه وجه باندې الله تعالی خپله فیصله یو بهترینه فیصله به رالیږي. خو د هغې نه ښه خبره دا ده چې الیکشن کمیشن د خپله فیصله واپس والي. مهرباني توړ پوړ کېږي په د عام ولس نقصان کېږي څه به وي دې باره کې او کارګرانو ته به ځکه نه کوو چې دا عوام هم زمونږ دي، دا غریب ولس دی دا هم زمونږ دی. مونږ صرف او صرف د دغه فیصلې خلاف یو. که چېرته کې هغوی پرې فیصله نظرثاني ونه کړي نو مونږ به بیا هلته ګیزو او د الیکشن کمیشن اپس مخې ته به مونږ درنه ورکوو انشاءالله. مهرباني په دې موقع زموږ نه پوښتنه کوئ. تاسو ته معلومه ده چې نن د ملک عظیم لیډر د بلخي امت مسلمه لیډر جناب عمران خان صاحب چې هغې ته د ملک یو عظیم ادارې سپریم کورټ امین او صادق ویلی دی نن یو کمزوری سړی یو بیکار سړی الیکشن کمیشن رالګي او عمران خان صاحب ته نه هغه نااهل قراروي دا څه د هغې اختیار نه دی او نه دا اختیار د هغه څه شته چې هغه د ملک عظیم وزیر اعظم نااهل کړي. دا اختیارات د لوی ادارې سره دي، سپریم کورټ سره دي، هغه د ادارې سره دي. موږ د دغه حکومت د دغه نااهلو خلکو خلاف راوتي یو. تاسو ته چې څنګه پته ولګېده چې په 9 ضلعو کې په 9 ضمني الیکشنو کې عمران خان صاحب څونه غټه برتري حاصله کړه، د دغې په خلاف باندې همدغه خلک راولګېده او د خان صاحب خلاف یې مختلف حربې استعمال کړي، د دهشتګردۍ خلاف او داسې نور انشاءالله دا خلک ناکام شو. موږ عمران خان صاحب ته دا ډاډګیرل او دا باور ورکوو چې ټوله صوبه او ټول ملک او انشاءالله ټوله دنیا او بینالمقامي خلک ستا سره ولاړ دی، ستا په شا ولاړ دی. تا چې څنګه ښودلې دا څنګه ثابته کوي انشاءالله. موږ سپریم کورټ نه دا مطالبه کوو چې کومه فیصله الیکشن کمیشن کوي دغه الیکشن کمیشن ته بالفور دغه راوغواړه او دغه فیصله دا ختمه کړه. د عمران خان صاحب ته چې څنګه تامین او صادق ویلی دی انشاءالله یو ځل بیا به دغه سپریم کورټ دا فیصله کوي. عمران خان صاحب به بحالوي دغه فیصلې ته موږ نیو تیار کړم چې الیکشن کمیشن کې د ستاسو ډېر زیات مشکور یو.